سره دومره ټیم نشته چې ستا د هر یو کلیپ جواب مونږ وکړو. دا وسنې دغه کلیپ د پوره نسل مماتیت او ذریت د پنځپیریتو لره دا زمونږ آخري کلیپ ده. دې نه پس به درپسې نه ویډیو کلیپ کیږي او نه درته جواب کیږي. هغې وجه دا ده چې صرف ته دومره مهرباني وکړه چې یوه موضوع راته وښایه چې په دې موضوع باندې تیار شه. که مسله د اعادة الروح وای، که مسله د عذاب القبر وای، او که مسله د استشفاع وای، په دې الحمدلله مونږ تیار یو. که چېرته ته دا غواړي چې په مسأله د اعادة الروح بحث وکړو، جوابي کلیپ ته ضرورت نشته. بس صرف خپل د فیسبوک د آی ډي نه صرف نفس دومره ولیکه چې مسأله عذاب القبر یا مسأله اعادة الروح یا مسأله د استشفاع. بس دا به زموږ دپاره جواب کافي. باقي کلیپونه کول او خپل صفایانې پیش کول ټوله دنیا ته معلوم یې، خپل صفایانې مه پیش کوه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. انتہائی واجب الاحترام حضرات، په 24 اگست 2023 بروز جمعرات باندې زمونږ پنځپیرې حضراتو سره کوم مناظره چې شوې وه، د هغه مناظرې په حوالې سره بعض ملګري د غلط فهمي شکار دی او بعضې ملګري وایي چې دا مناظره نه وه بلکې دا خو د مبادیاتو مجلس و. نو هغه ملګرو ته وایم چې پنځپیرې حضراتو په هر ځای کې په موږ باندې د کفر او د شرک فتوې به یې لګوله. نو مونږ به ورنه تپوس وکړله چې په کومه وجه باندې په مونږ باندې د کفر او د شرک فتوې لګوئ. نو دغه ظالمانو د هغه طرف نه یو 4-5 موضوعات به مونږ ته یاد کړه، 4-5 مسائل به مونږ ته وښودله چې مسأله د جمهوریت یا مسأله د اعادة الروح یا دغه شانې مسأله د عذاب القبر یا دغه شانې مسأله د استشفاع له دې وجې نه تاسو باندې مونږ د کفر او د شرک فتوې لګو. نو بهرحال زمونږ دغه کم مجلس چې شوی و دا اصل کې هم مبادیاتو په مسائل د اعادة الروح او په استشفاع او په عذاب القبر باندې دغه مسائلو باندې به مونږ دغه مجلس کې مبادیات کول. او دا مناظره وه په مسأله د جمهوریت باندې چې دغه ظالمانو سره مونږ خبره وکړله چې دغه مجلس کې په جمهوریت مناظره کیږي او د جمهوریت نه پس به بیا پر دغه نورو مسائلو باندې بیا به مبادیاتو مجلس لګو او بیا به تاریخ مقرر کوو د نورو مسائلو دپاره. لیکن دغه علمي یتیم مناظر چې کله د مناظره د جمهوریت کې د شکست وخوړله او په دلایلو په میدان کې د کمزور ثابت شو، نو دی بیا بانې شروع کړله. نو د ټولو نه اولنۍ بهانه خو دی دا وکړله چې ما کتابونه نه دي راوړي، زه به درپسې یو سوزوکي کتابونه راوړم بیا به در سره مناظره کومه. دا هم لاسه خبره ده. حافظان تا سره به هم وي او که تا سره نه و زما سره چې کوم ناستو 3 کسان پکې حافظان وو، ما ته به دې ویلو چې د قرآن مجید د کوم آیت مبارکو په وجه باندې ته زمونږ ټول پارټي باندې د کفر فتوه لګوي، تا به صرف ما ته آیت یاد کړی و، باقي د آیت تلاوت ما به درته کړی و. دا خو څه مشکله نه و چې تا کتابونه راپسې راوړي. بهرحال د ټولو نه بهترین کتاب هغه قرآن مجید دی. که قرآن مجید نه یو دلیل تا راته ښودلی و ما به در سره منلی و. دې نه علاوه دغه پنځپیرې حضرت دغه مناظر دی بار بار په فیسبوک باندې پوسټونه کوي یا دغه شان دي کلیپونه کوي او شیر کوي. نو دې ته زه دا خبره کول غواړم چې محترم مونږ سره دومره ټیم نشته چې ستا د هر یو کلیپ جواب مونږ وکړو. دا وسنې دغه کلیپ د پوره نسل مماتیت او ذریت د پنځپیریتو لره دا زمونږ آخري کلیپ ده. دې نه پس به درپسې نه ویډیو کلیپ کیږي او نه درته جواب کیږي. هغې وجه دا ده چې صرف ته دومره مهرباني وکړه چې یوه موضوع راته وښایه چې په دې موضوع باندې تیار شه. که مسله د اعادة الروح وای، که مسله د عذاب القبر وای، او که مسله د استشفاع وای، په دې باندې الحمدلله مونږ تیار یو. که چېرته ته دا غواړي چې په مسأله د اعادة الروح بحث وکړو، جوابي کلیپ ته ضرورت نشته. بس صرف خپل د فیسبوک د آی ډي نه صرف نفس دومره ولیکه چې مسأله عذاب القبر یا مسأله اعادة الروح یا مسأله د استشفاع. بس دا به زموږ دپاره جواب کافي. باقي کلیپونه کول او خپل صفایانې پیش کول ټوله دنیا ته معلوم یې، خپل صفایانې مه پیش کوه. بهرحال دی کله دا بانه کوي چې زما سره کتابونه نه و، په دې وجه باندې ما هلته بحث ونه کړو. کله دا وایي
چې ما خو در سره بحث په نورو مسایلو کوله دا د مبادیاتو مجلسو نو چې کله د دې دغه خبرو ته زه وګورم نو ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تاریخ را یاد سي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پهلوان بو نو هغه به دا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره مقابله وکړله او رسول الله که زه لاندې وغورځولم او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شکست وخوړله نو بیا به زه ایمان تسلیموم. نبی علیه الصلاة والسلام ورسره مقابله وکړله دغه پهلوان یو ځل ښکته وغورځولی شو بیا دغه پهلوان پاسېدو بانې وکړله چې اوهو زما خو خپه وښویدله او زه تیار نه وم داسې قسمه خبرې به یې کوله. بهرحال بیا به ووایي چې راځه دویم ځل که ما وغورځوي رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به ایمان راوړم. دغه شان د 3 کرته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له شکست ورکړله لیکن هغه پهلوان به خبره کوله چې نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم ساحر دی او جادوګر دی. نو ته اوس د هغه کفارو غوندې کې عادتونه مه کوه یا دغه شانتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه هټ کر مزاج ما اپناوه. بهرحال ستا غوندې کې خلکو سره بحث کول یقینا زه خو د خپل د علم ضایع کېدل ګڼم ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د علم ضایع کېدل دا هم دی چې اضاعته ان تحدث به غیر اهله چې دغه علم ته یو غیر اهل ته بیان کې ستا غوندې کې لم یبوج ته دغه علم بیانول او تا سره بحث کول هم د علم ضایع کول دی. بهرحال دین علاوه ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې د دیو دغه کټ شوي د دیو دغه ایډیټینګ شوي کلیپونه تاسو په دې باندې د غلط فهمۍ شکار نشئ. دا څومره ملګري چې زما پیغام اوري که ستاسو مخې ته د پنجپریانو د اکاونټ نه چرته یو 2 منټه یا 5 منټ یا 10 منټ حتی چې یو 15 منټ کلیپ هم تاسو وګورئ هلته زموږ د پیج هغه لینک هلته کاپي هلته شیر کوئ چې دغه ټول ملګري وګوري چې اولنی پارت د مناظرې 49 منټ دی دی پسې 42 منټ دی دی پسې بیا 30 منټ دی دی پنجپریانو ظالمانو دین هغه کلیپونه کټ کړي دي او بیا په خپل پیجونو باندې شیر کړي دي عوام دوکه کول غواړي. نو بهرحال هر څوک پوهیږي چې ستاسو دغه دجالیت او ستاسو دغه کذابیت دین ټول خلک خبر دي چې تاسو څومره دروغګویي کوي څومره د بل مسلمان تذلیل کوي او څومره په بل مسلمان باندې الزام تراشي کوي او څنګه خپل هغه شکست تاسو پټولو کوشش کوي.